حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لګلما نو ما رسول الله تعارض وکړ د الله پیغمبره وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمایل اخلص دینک یکفیک العمل القلیل فلا بندگی الله لر خالص معمولی عمل به استاد خلاصی د پاره کافی او پوره شي په دې مقصد مکه باندې چې الله سبحانه و تعالی د انسانان پیدا کړی دي دا د دې لپاره چې دا انسانان خالص د الله بندگی وي او د الله نه علاوه دبل چا بندگی ونکي او دا غي نه انکار د دې غرض د بار الله سبحانه و تعالی دا ټول دنیا پیدا کړل او دا انسانان به کې ودان او کوم خلق چې د الله نه علاوه دبل چا بندگی کوي او دبل چا په خودلې شوی طریقه باندې عمل کوي او ژوندۍ په هغه طریقه باندې تیرین الله په دې خبره خپکی او د خپل بندنه دغه سیز نه غواړي هغه باندې رضا نه ده او الله سبحانه و تعالی دغه انسان ته چې الله نه علاوه د بل چا بندگی کوي سزا ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې لکه دا ټول دنیا الله پیدا کړی دا او په دې مقدس مکه باندې چې څومره اشیاء الله پیدا کړی دي دا د انسان د فائدې لپاره الله پیدا کړی دی انسان ته خبره کوي چې ته د الله بندگی کوا او د الله سره بل څوک شریک مه کړه حضرت معاذ ته پیغمبر علیه السلام ډېر د کار وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ته وصیت کی فرمای ورتا خپل عمل کې اخلاص پیدا چې کوم یو نیک عمل تکین او الله د باره کوي او چې کوم یو کار ته د الله د باره وکول الله په دې خوشحالي ګوډر کوم په دا هر یو نیک عمل چې کدا فرائض دي کدا نوافل دي کدا سنن دي کدا حقوق الله دي کدا حقوق العباد او چې دا ټول اعمال د الله د خوشحالي د بارین او الله په دې خوشحالي کې هم اجر ډېر ورکړي اگر چې د عمل لګ دی او چې په اخلاص باندې کړی دی د الله د خوشحالي د پاره کړی دی نو الله په دې لګ عمل باندې ډېر لوی اجر ورکړي او حضرت معاذ ته پیغمبر د وصیت کړی دی ډېر کار ولې یمن تطلو حضرت معاذ او صحابه کرامو کې فقيه صحابي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وصیت وکړو اخلص دینک خپل بندگی الله لپاره خالص دا الله سره څوک په بندګۍ کې شریک مگر روا کم یو نیک عمل چې کینو خالص الله د رضا د باره کوا نو الله په لږ عمل باندې تعالی ډېر لوی اجر درکړي او دا استاد خلاصي لپاره کافي شي د جهنم د اور د اخلاص او جنت ته به الله ورننباسي او دا ابدي او همیشه لپاره کامیابی من زحد عن النار وادخل الجنه فقد فاز کم انسان چې د جهنم د اور نخلاص کړل شو او جنت ته ورننه باسل شو یقینا چې په غټه کامیابی سره کامیاب